السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه او سلام پستر لارښود خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. الله سبحانه وتعالی د عصر وخت قسم خوري یا ګواهی کوي. محققین علما وایي چې د عصر په قسم په معنو کې مراد چې قسم خوري الله سبحانه وتعالی یا د مازیګر د وخت ګواهی کوي چې د مازیګر د وخت په شان دا ژوند د انسان د لاسه لاړ شي. سړی پرې نه پوهېږي د مازیګر وخت ته څوک ګوره د مازیګر په وخت څوک نه پوهېږي او ډېر زر ماښام شي تیاره راشي او هغه ژوند ختم شي. دغه رنګ د انسان دا ژوند هم دی. نو الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې انسان ته دا خبره یاد دهاني ورته کوي چې ته خپل ژوند ته وګوره د مازیګر په شان زر تیر شي. والعصر ان الانسان لفی خسر چې بېشکه دغه وخت ګواه دی چې انسان په خساره کې دی، په تاوان کې دی، په بربادۍ کې دی. ان الانسان دلته مفرد راغلی دی. الله سبحانه وتعالی هر انسان ته لایو ډسکشن کوي چې ای انسانه ته په خساره کې، تباه کېږي، بربادېږي، تباهي ستا مقدر دی. د دې تباهۍ نه څوک بچ دي؟ سوال دا پیدا ټول انسانیت په تباهۍ کې د دې تباهۍ نه بچ خلک کم دي الا الذین آمنوا، مګر هغه خلک چې ایمان یې راوړه، وعملوا الصالحات، ایمان یې راوړه او ایمان داسې چې په هغې کې شرک ملاوت نه وي، چې هغه توحید وي، یو الله منل وي او په هغه باندې داسې اعتقاد وي چې د دنیا د یو طاقت نه نه یېرېږي او سیوا صرف د الله سبحانه وتعالی نه انسان یېرېږي. دې ته وایي توحید. داسې ایمان چې انسان راوړي لکه څنګه چې صحابو ایمان راوړي، لکه څنګه چې انبیا علیهم السلام ایمان راوړي چې هغوی د یو الله نه به منښته به یې کوله، د یو الله نه به یې سوالونه به کول چې تکلیف به پرې راغی، غم به پرې راغی، نو فاستعینوا بالصبر والصلاة، تکلیف به پرې راغی 2 رکعته نفل به یې کړو او صبر به یې کوو. دغه علاج به هغوی په خپل منځ کې کوو. بیا الله سبحانه وتعالی وایي وعملوا الصالحات او ویې کړې نیکې. صرف ایمان کافي نه دی بلکې د ایمان سره به د خیر کارونه کوي، د خیر ښېګړې کارونه، هغه کارونه چې هغه انسانیت لا د ټولنې لا خیر ورکوي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او بیا الله سبحانه وتعالی وایي چې دا وتواصوا بالحق دا په کومه خبره چې دی پوه شو دا توحید خبره ده، یو الله منل پکار دی، الله سره شرک نه دی پکار، هغه یو دی، نو په ذات کې یو دی، په صفات کې یو دی، په حقوق کې یو دی. قل هو الله احد، ووایه چې الله سبحانه وتعالی ایک یو دی. او فعلم انه لا اله الا الله، په دې خبره ځان پوه کړې امته چې د الله سبحانه وتعالی نه بغیر بل څوک الہ مشکل کشا هغه نشته. او وتواصوا بالصبر. او بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره چې ته کله کې خلکو ته را خبره کې نو په دې کې به تکلیفونه میلاویږي، په دې لاره کې مصیبتونه هم راځي، نو په هغې باندې به ته صبر کې. صبر په حق په خبره باندې هم صبر کې او په حق په لاره کې چې کوم تکلیف راځي په هغې باندې به ثابت قدم پاتې کېږي. د هغې نه به اول نه داسې نه چې څوک ته د دمکي درکړي، څوک ته مسله راته پېښه شي او ته هغه د حق خبرې نه د هغه توحید مسلې نه اخوا شي. د دې مثال غټ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. زمونږ ائمه کرام دي، صحابه کرام دي چې تکلیفات ورته میلاو شوي دي خو د حق خبرې نه ده پرېښودې. په دې پروګرام کې موږ د ایمان حوالې سره خبرې کوو چې کمې معاملې او کمې ډرامې زموږ ایمان سره کېږي. زموږ ایمان سره بعضې خلک لوبې کوي، دا لوبې نه دي کول پکار. دغه خلکو له دا پیغام ورکول غواړو چې د خپل آخرت باندې ویرېږي او د خلکو آخرت مه تباه کوئ. د ایمان څه شی دی، د ایمان اصلیت څه دی، په دې باندې به خبرې کوو. موږ په دې پروګرام کې بلنه ورکړې ده شاهد خان شاهد صاحب سره چې تاسو ټول یې پېژنئ، په سوشل میډیا انفلوئنسر دی او د دوی فریاد ټي وي هم دی چې په دې کې دوی مونږ کو په لسان باندې په ژبه باندې تبلیغ کو. دوی عملي کار کوي، خلکو ته دا ښیي چې دا وګورئ دلته یو ډرامه کېږي، خپل ایمان مه تباه کوئ، خپل آخرت مه تباه کوئ، الله او رسول مه خفه کوئ. دا ورته په سکرین باندې ډایرکټ ښیي. دا دوی یو ډېر لوی کار کوي. د دوی چې څومره ستاینه وشي دا کمه د الله دې دوی له نور هم توفیق ورکړي دا کار جاري ساتي. او باقي علما چې کوم زمونږ دي، زمونږ پروګرام دی، مونږ هم په دې کې هڅه کړې ده چې خلکه الله سره کنیکټ کو، قرآن مجید ته کنیکټ کو، علماء حق طرف ته راولو، د سنت طرف ته راولو. زموږ هڅه همدا ده کې زموږ دنیاوي اصلاح نشته. نو دغه ورکومه تاسو ته په خیر راغلی وایم شاهد صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړه، الله مو خاطرباد لره ډېره ډېره مهرباني. او زموږ دویم انالیست هغه مفتي ډاکټر اسرار مدني صاحب دی، تاسو ته موږ په خیر راغلی وایم. مننه، شکریه. آغاز به کوو د مفتي صاحب نه. مفتي صاحب چې دا کوم د ایمان په نوم باندې یا د عملیات په نوم باندې چې کوم دا کاروبار زموږ په ټولنه کې شروع دی، ځای په ځای باندې خلک اشتهارات ورکوي، په سوشل میډیا باندې اشتهارات ورکوي، دا غلط خلک لګیا دي. دوی د خلکو ایمان تباه کړ، اعتقاد یې ولا خراب کړ، ځکه چې الله خلکو پرېښودی دی هغه 2 رکعته نفل او هغه صبر یې پرېښودی دی او په دغه خلکو باندې اعتقاد ساتي. نو تاسو نه ګڼئ چې توحید ډېر خراب شو د حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم. فیاض الدین صاحب ډیره مننه. یقینا دا د دې وخت المیه ده، معاشرتي غټه المیه ده.
الله تبارک وتعالی چې په انسان باندې ازمایش راولي امتحان راولي د هغې بنیادي طور باندې محققین علما دوه وجوهات بیانوي یا په انسان باندې چې کوم تکلیف راځي بیماری راځي ازمایش راځي د هغې د غلط تدبیر د وجې نه راځي د هغې د کوتاهۍ د وجې نه راځي بې احتیاطۍ د وجې نه راځي یا په انسان باندې چې که بیماری راځي یا مشکل راځي هغه الله تبارک وتعالی په هغې باندې د ازمایش په طور باندې راولي په دې دواړو صورتونو کې یا په دې دواړو حالتونو کې زموږ دپاره د رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده زندگی ده په هغې کې ډېر څه د زده کړې دپاره شته رسول مهربان صلی الله علیه وسلم به حیثیت پیغمبر چې د هغې نه مضبوط روحانیت د چا هم نشي کېدلی هغه د روحانیت مالک و هغه د الله تبارک وتعالی وحي به ورته راتلله خو هغوی به هم چې کله په دنیا کې د مشکلاتو ښکار شول نو هغې به د علاج معالجې طرف ته هم تګ کولو او ځان به یې هغه دنیوي اسباب به یې اختیارول بس اوقات زمونږ مشکلات دا دي د دې ټایمه چې زمونږ په توحید کې زمونږ د الله تبارک وتعالی طرف ته چې کومه عقیده ده د دې خرې عقیده چې هر څه د الله د طرفه کیږي انسان په دې څیزونو کې خود مختاره نه دی انسان په دې څیزونو کې خود مختاره نه دی او انسان کې کمال نشته دی د صلاحیت الله تبارک وتعالی پیدا کوي زمونږ د الله تبارک وتعالی په طرف چې کومه عقیده قایم ساتل پکار وو هغه ډایورټ شوله منقسمه شوله تقسیم شوله هغه چې کوم عقیدت یا عقیده موږ د الله په باره کې ساتو یا ساتل پکار وي هغه د انسانیت طرف ته هم لاړله څه خلک د هغې نه مونږ ذهني طور باندې نفسیاتي طور باندې دومره مرغوبه شو یا په هغې باندې زمونږ په مخلوق باندې په غیر الله باندې دومره اعتقاد پیدا شي چې خدا نخواسته چې څه کیږي د دوی د طرفه کیږي رسول مهربان صلی الله علیه وسلم چې په زمانه جاهلیت کې د کمې کمې خرابۍ دپاره د خاتمې دپاره کردار ادا کړی و په هغې کې یوه خرابي دا هم وه چې د الله په ځای باندې د الله په مقابله کې تاسو بل سیز ته دومره تقدس مه ورکوئ یا د الله تبارک وتعالی چې کوم طاقت دی د الله تبارک وتعالی چې کومه خوبي ده هغه تاسو په بل سیز کې مه تلاش کوئ ولا تشرکو به شیئا یا سوره اخلاص چې کوم نازل شوی دی د توحید پیغام دی پکې بلکې د انبیاء کرامو چې کوم مرکزی خیال به نبوت و هغه به توحید بیانولو توحید نبی علیه الصلاة والسلام په خپل دور کې د دې سیز د خاتمې لپاره کردار ادا کړی فرمایي من اتا عرافا او کاهرا فصدقه چې څوک دا شانتې دمګري ته تعویزګر ته کوډمار ته جادوګر ته لاړلو او هغه چې کوم مداریتوب کوي او یو کس د هغې د مداریتوب تصدیق وکړو چې او په تا کې خو کمال دی ښه نو وایي دې په هغې سیز باندې کفر وکړو چې کوم پیغمبر راوړی دی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه سخته خبره نشي کېدی یعنی ته د خپل دین نه ورسره تیر شولې که تا دا شانتې اقدام وکړو زمونږ په دې خبره باندې عقیده ده چې څه کېږي د الله طرفه کېږي او سورې بقره کې دا د مسلمانانو او د مضبوط د عقیدې خلکو توصیف الله بیان کړی دی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون کله چې دوی ته تکلیف ورسیږي په ازمایش کې راشي نو دوی وایي چې دا د الله طرفه ده او موږ هم د الله طرف ته ځو پلانګي راماندې څه کړي دي ایگزیکټلی دلته کې دا کیږي چې دا موږ نفسیاتي بیماران شوي یو نو موږ د یو کس د خبرو نه د مداریتوب نه دومره مرعوبه شو چې هغه څه کوي هغه بیا موږ محسوسو دا بیا موږ دا نفسیاتي طور باندې دا ټول ټریکس دي دا نفسیاتي حربي دي نو باید دې لپاره چې کوم شاهد صاحب کوم کردار ادا کوي دا خو زموږ علماء کرامو کار دی چې موږ د منبر او محراب نه بیان کو او یقینا بیانیږي هم خو په فیلډ کې عملی طور باندې چې دوی کوم اویرنس پیدا کوي آگاهی مهم یو چلی نو دا یقینا ډیر غټ یو نیک کار دی ډیره مننه راځو به شاهد خان شاهد صاحب لا شاهد به تاسو ته مونږ په خیر راغلی یو ځل بیا وایو زه ډېر خوشحاله یم تاسو سره زمونږ دا انټرویو کوو دا راته ووایه چې ستاسو کار خو دا دی چې فیلډ باندې لاړ شي او چې کوم خلکو نشاندهي مفتي صاحب وکړله دغه غلط خلک چې د خلکو ایمان سره لوبې کوي د الله نه یې کټ کړي او په مخلوق باندې ولا عقیده جوړه کوي ستاسو مقصد خو دا دی چې دغه خلک توحید طرف ته راشي تاسو دا کار چې کله شروع کوو دا را خاطرې نه هم خالي نه تاسو کوم څیز مجبوره کړی چې دا کار شروع کړو دا تاسو کوم څیز مجبوره کړی یو جهان مننه د خیبر نیوز دینی فطرت پروګرام
چې مال بلنه هم را کړې ده او خوشحاله یم چې یاره په معاشره کې الکترونیک میډیا داسې یو اقدام اوچت کو چې هغه هم د دې شرک خلاف د عقیدې دپاره جنګ کوي او ښې خلکو ته وایي چې یاره دا غلط دی. بیا چې علما کرام دې طرف ته راشي نو دا ډېره بهتره. لکه زه یو عام کس یم، ټیک ته زه ښکاره کوم خو زما او د عالم په اواز کې ډېر فرق دی. ځکه عالم چې څنګه ښکاره کړي نو زه خو پریکټیکلي کوم. عالم چې زما په سوچ باندې د جمعې په ورځ چې علما په دې باندې بیان وکړي سیاسي نو دې سره به عوامو کې ډېر راشي، تبدیلي به راشي، بل عوامو کې به پوهه راشي. بل تاسو پهله سوال دا وکړو چې څنګه دې طرف ته راغله. زه به دا ووایم زه چې کله ماشوم وم نو زمونږ یو رشته دار و، زما د تر کره تلل هغه وخت ما د سایکل چل زده کو په ډنډو کې. نو هغه ماشوم ورانو ما د کور مخې ته چا ودرولې ماته په مخه کړی. نو په هغه لار کې یو زنانه او یو بابا ماته میلاو شو چې د پلانکي کور چرته دی. ما خو زما تره دی، ما کور ته راوستل. بیا د ماښامې زه رالم کور ته نو هغه ښځې سپیا کې سوځولې او لوګي او سویلي کول خلکو ته وی چې ماته پیریان وي چې دې سره خاپیري دي چېرې دا پلانکې شی په پلانکي ځای کې پروت دی، پلانکې په پلانکي ځای کې. نو ما ورته دا خو دروغجنه ده چې پیریان دې ته دا ځای ښیي او هغه ځای ښیي نو دې ته دا کور ول نه ښودو، دا خو ما راوستله. یعنې هغه ټایم زه کله کله سوچ کوم ما کې دومره پوهه نه وه خو زه د هغه وخت نه سوال هم پیدا شو او زه د هغه وخت نه د دې خلکو خلاف شوم چې یاره دې سره پیریان دي، دې ته قبر ښې، دې له تعویض روباسي، دې ته وایي په تا جادو شی پلانکي کړی دی نو دا کور یې ورته ول نه ښودو. دې کور ته خو ته ما راوستې. د هغې نه پس بیا هغه ژوند کې یو ضد راشي، ما کې یو ضد کېناستو، دې خلکو زه خلاف شو. بیا د وخت سره به زه تلم او که ته به پیر وې ما به درته په ځان پیریان راوستلو، کوزه کې به مې بند کړو. دا به زما عادت و، ما سره به یو ترورزی او به راسره و. خو هغه وخت دومره ایډوانس نه و، نه د سوشل میډیا د نه دومره پوهه وه. بیا چې کله ما کې پوه هم راغله او بیا به ما دا خلک کتل چې یاره پلانکي ځای ته لاړم او تعویض یې راله وکړو، کار مې وشو. ما به ورته چې ګوره ستا عقیده په تعویض ده، دا ستا یو وهم دی، ځکه چې تا تللې ده چې تعویض وشي زما دا کار به وشي نو ستا هغه وهم سر ته ورسېدو. په تعویضونو کارونه نه کېږي، د الله بنده ځان له عقیده دې غرقه کړه، شرک طرف ته روانې. بیا ما به دا د خلکو ته وي چې یاره دا سړی په تعویض تا له رشته کوي، تا له پې کار کوي نو ځان له څه تندر را پرېوتی دی پې چې تا له په 2000 روپۍ تعویض کړي جنۍ سره دله رشته کړي نو ځان له د یو سرمایهداره سړي لور وکړي چې ژوندي ښه شي، ستا له د تعویضونو نه بېغمه شي. ما ته به وایي نه ډېرو خلک به اوس هم ما ته وایي چې یاره زمونږ په تعویض کار شو. زه ورته وایم دا ستا وهم دی. لکه موږ به دا وګورو نږدې چې د هندوانو یقین په بوت دی، کارونه څوک کوي الله کوي. اوس د هغې یقین په بوت دی، نور کارونه خو الله کوي. بل د عملیاتو کې توکې ډېرې لګي، دا خبره دی کې هغې کې اعتقاد جوړ شي، هغې کې بیا د دې خلکو یقین پوخ شي چې یاره دا کار خو ده وکړو، هلن کې هغه توکه ولګي. نو ما بیا کوشش دا وکړو چې یاره زموږ خلک خو ماشاءالله سره د ثبوت یې هم نه مني. اوس هم چې زه کوم پیر له لاړ شم نو هغه دومره رشي ته به که د بېنظیرې پیسې ورکوي، دومره رشي پې. نو بیا ما سوچ وکړو چې یاره دا خلک سره د ثبوته معاشرې ته وښایه، کېدی شي د دې خلکو اصلاح پې الله وکړي. نو بیا موږ راووتلو او خپل اقدام اوچت کړو، یو میشن هم شروع کړو. یو وخت خو داسې و چې زه چا نه پېژندم نو ما به هغسې پیر ته په ځان پیریان راوستل، ایکټینګ به مې وکړو. بیا دور داسې راغله چې زما د چهرې پهچان وشو. بیا هغې نه پس زما کیمرامین مشال یوسفزی اوس دا کار هغه کوي، ایم په یو ډېر ښکلي انداز باندې کوي، د پیر نه ثبوت راوچت کړي. بیا زموږ طریقه کار دی چې بغیر ثبوته موږ کار نه کوو، ثبوت ترې راوچت کړو. بیا هغه معاشرې ته ښایو چې یاره دلته غلطي ده، د دې خلکو نه ځان وساتي. دا زموږ او ستاسو د ټولو ناول د ایمانونو تاوان دی. بیا دویم دا عقیدې هم زموږ کمزورې کوي، ځکه د الله نه ستا یقین په تعویض شو، په پیر باندې شو نو مسلماني دې کوم خوا لاړه. بل له هغې نه پس بیا موږ خلکو ته دام ښایو، زه د خیبر نیوز باندې نن وایم چې دغه خلک په قسمه قسم زموږ د تورسرو سره زیناګانې کوي. لکه ما سره داسې کیسز پراته دي چې پای کې دي زنانه ورشي یاره خاوند مې سعودي عرب کې دی یا مسافر دی او هلته غریب په سخت وي او بله ښځې ورته چې بله ښځه به یې کړي دا به څنګه کېږي او ورته وبشي کار به دې وشي، بلکل به کېږي. زنانه خو کمقلې دي، ساده دي، وایي چې ما او تا به دا بلدکار کو په دغه اوبو به یې کوو. نو بیا خو زنانه کور کې دا نه شي ویل چې ما سره دا کار وشو. دلته موږ خو دې طرف ته ګورو پیسو ته چې پیسې ووالې عقیدې، خو دلته عزتونه لوټ کړلو او هغه شي نه فیسبوک مني نه میډیا مني چې هغه ویډیوګانې زه شو کوم، د دنیا معاشرې اصلاح پې وشي. نو بار زه 15 کالو راسې کار کوم
بلا دشمنۍ مې ځان له وکتلې لګیا یو الله دې یو ټیم ورک یو بس زمونږ مقصد هم دی چې عوام کې پوهه راشي بس دا هم یو عبادت دی دین خدمت دی اکثر بعض اوقات ماته دا ځینې عالمان رنګو کې چې دی له جهاد نامه مه ورکوه برما ته لاړ شه هندوستان ته لاړ شه جهاد وکړه په دې دا خو مسلمانان دي په دې او جهاد نه کېږي نو مې جهاد دا نه دی چې ته کافر حلال کا دا هم جهاد دی چې په مسلمانۍ کې د کفر کارونه کوي نو دا هم یو جهاد دی مسلمانۍ په لباده کې غلط کار کېږي بل دغه خلک د دین ټچ ورکوي ګوره دلته ګیره پرېږدي حالانکې دا نه عالمان دي نه پیران دي دوی ښکلې ګیره پرېږدي پټکې وتړي نو پر سبق هم نه وي اکثر بل که ته ورشي نو هغې له یقین وکړه نه کلمه ورځي نه مونځ دا هم ورته پته نه چې د سارې څو رکاته دي دلته ورله دیني ټچ ورکړي چې هغه ښکلې جوړې کړي بیا که یو پوهه سړی ورشي او هغه ورته وایي چېرې دا خو شرک دی نو د هغه وینا سي چې نه دا ته خو پته ولګي چېرې دی په اسلام پوهه دی نو بیا ورته دا وایي چې نه ما خو د ګوډۍ نه سر کړ کو په ګوډۍ کې مې ستنې بندې کړو ګوډۍ مې خښه کړله نو په دې کې مې شرک څوک نو هغه هم سوچ بدل کړي چېرې واقعي شرک خو یې ونه کړو بالکل نو لګیا په دغې باندې کار کو ټیک ټیک ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو وکتل د شاهد لالا او د مفتی اسرار الدین صاحب خبرې چې کومې دي ډاکټر مفتی اسرار مدني صاحب د دې خبرو مطلب دا دی چې د خالق طرف ته راشه زمونږ ایمان هغه په مخلوق باندې جوړ شوی دی او تاسو وګورئ که نه زموږ په دې ټولنه کې مطلب قرآنونه درسونه هم کېږي او باید چې دا درسونه سیوا شي چې د توحید درس ورته وشي چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین مخلوق زمونږ هېڅ نشي کولی خو دا زمونږ هغه عقیده جوړه شوې څنګه چې شاهد د الله ده وي چې هندو چې کوم بوت ته لاړ شي او هغلته هغه ته فرض که هغه څه رام کوي یا هر څه چې کوي چې وتي ماله اولاد راکا نو اولاد اصل کې الله ورکړی اپسلوټ اتھورټي دا صرف الله سبحانه وتعالی سره د دنیا یو طاقت تعالی اولاد نشي درکولی الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې چاته چو غواړم هلکان ولا ورکم چاله چو غواړم جنکۍ ولا ورکم چاله چو غواړم دواړه ولا ملا جلا کر ورکم او چاله چې او غواړم نو شنډې پاتې کم نو اوس هغه هندوله چې اولاد ورکړی شو نو هغه دا و چې دا دې بوت وکړو حالانکې دا خو الله کړی دغلته زموږ د مسلمانان هم په دغه باباګانو باندې او دغه تعویذونو باندې لاړ شي دغه خپل ایمان خراب کړي دې سیس تعلق زموږ آخرت سره مزید په دې باندې به علمي بحث کوو د ډاکټر مفتی اسرار مدني صاحب تاسو موږ دوی چې صحابه کرام او بیا فقها زمونږ چې کوم دي داسې چیلنجونه یې ورکړي دي چې صفا به چیلنج ورکړي لکه ګوره چیلنج ورکول زه حیران په دې یم چې الله پاک یو کار بند کړی دی او ته یې په چیلنج سره ته زه ازادوم نو دلته دا خبره ډېره خطرناکه نه ده فقها زمونږ صحابه کرامو داسې څه کارونه کړي دي ګورئ په دې خبره کې شک نشته دی چې دا تکلیف لري کوونکې ذات الله تبارک وتعالی دی وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو دا قرآن کلیر کټ دا یو خبره کړې ده اناؤنسمنٹ کړی دی نو چې بیا یو دمګر یو عامل یو تعویزګر دا خبره په چیلنج باندې ووایي چې تکلیف در نظر لرې کومه نو په دې عقیده کې د شرکیه کېدو هغه بیا خو څه پاتې نه شو دا شرکیه عقیده ده او چې په همدې عقیده باندې څوک چاته لاړلو نو نبي علیه السلام ویلي دي من اتا عرافا فصدقه چې څوک دا شانتې کس ته لاړلو د هغې د څیزونو تصدیق وکړلو نو هغې بیا کفر وکړلو نو دا خو په دې کې نو کمپرومایز پالیسي اسلام پرېښودلې ده چې په دې کې کمپرومایز نشته دی چې دا په دې کې اختیار د چا سره د الله نه علاوه نشته دی او زمونږ دویمه خبره دا ده چې دا کم تعویز کیږي د دې چې کوم اجازت په کوم صورت کې ملاو شوی دی هغه هغې کسانو ته ملاو شوی دی چې په چا کې تقوا وي علم وي د قرآن و سنت او هغه به کلمات د قرآن لیکي د قرآن کلمات به لیکي صریح الفاظ به د قرآن لیکي خو زموږ په معاشره کې چې را کم کسان په دې څیزونو کې اخته شوي دي هغوی دا شانتې الفاظ لیکي چې هغه ریډیبل وي نه د هغوی په هغه ویلو باندې هم څوک نه پوهېږي څه منترې وایي څه د پرژین لینګویج د فارسي زبان الفاظ وایي هغه قرآن وي نه هغه د حدیث الفاظ نه دي هغه ادعیه معصوره نه دي هغه قرآن نه دی نو په دې کې تاثیر الله نه اچوي که نه نو مطلب دا چې په دې کې شیطانیت دی نو چې ته د شیطانیت سهاره اخلي دا ته کفر کې د شیطانیت او بل دا زه تاسو ته دا خبره کول غواړم دا اوریدونکي رې واوري چې کوم عامل ستاسو نه دا مطالبه وکړي دا مطالبه چې ته ماته دا شان د فلان کې یو څه شی راوړی چې هغه زه حلال کړم او دا مونږ بغیر بسم الله حلالو ته ځان سره غوښه راوړه او ته ځان سره دا قیمتي ته ځان سره د یو دا سرمن راوړه دا شان یونیک څیزونه ورته یادوي نو دا مداریتوب په اسلام کې شته نه تاسو خبره کټ کومه بعضې وخت کې دوی د شاهد الله پروګرام مې بیګا کته یو ورته وایي چې کور والا ځان سره راوله
وی بالکل په دې کې څه شک نشته بلکې زه خو دا شاندې کسان پیژنم پرسنلی لکه چې موږ وایو که نه په هغې باندې موږ موقع په موقع خبره هم کړې ده چې هغوی پکې وایي چې د هرن دا سرمن به ته راوړې هغه ګرانه وي په مارکیټ کې میلاویږي نه نو چې کله هغه ورته وایي چې ما ته په مارکیټ کې میلاو نه شوله نو دا وایي چې زه به ته په سپیشل ډیمانډ باندې د نیپال نه راوغواړم د بنګلادیش نه به راوغواړم پیسې ته 1.4 واخلي او په خپله یې دا یو څیز پیدا کړی وي او بس هغه وایي چې زه بس ته لاړ شم زه ته پې عمل کوم او دا یوه سرمن په 500 په شپېتو کسانو خرڅی را خرڅی کسې ورته خپل مخصوص کې کېنولې چې زه فلانکي ځای ته لاړ شم هلته به ورته میلاو شي او چې چاته وایي چې زه به یې ته پخپله پرووایډ کړم دا کاروبار شروع شوی دا د دې سیز کانسیپټ د صحابه کرامو په دور کې نه و په دې باندې صحابه کرامو جرم ایښودلی ما تاسو ته ویلي وو چې عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې په دې خبره باندې به کوړې لګېدلې چې کم کس د پیسو د ګټې لپاره تعویض یو ښځې ته یې غالبا داسې یو ښځې په باره کې دا ویلي چې د دې کور وسوځوئ دا عمر فاروق خپل ایډمنسټریشن چې کوم انتظامیه و هغه یې دې کار دپاره ولېږله چې ته د فلانکۍ ښځې کور تاسو وسوځوئ هغه د خلکو ایمانونه خرابوي داسې شته دی نه ما تاسو ته ویلي وو چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډېر نیک خلیفه تېر شوی و هغې په دې څیز باندې چې کم کس دا تعویز کوي د غلطو عملیاتو په ذریعه سره او پیسې پې اخلي هغې له به 20 کوړې په هغې دور کې میلاوېدلې هغه پاک خلکو دا ګندګي نه برداشت کوله او دا د حکمران ذمهداري هم ده دا د حکمران په ذمهدارۍ کې راځي چې په دې باندې چیک اینډ بیلنس حکمران وساتي خو زموږ افسوس دا دی چې حکومت په دا شانې څیزونو کې اخته شوی دی چې هغه عوامي ایشوز ورته ایشوز نه ښکاري دا مسایل دا شانتي دي چې خاندانونه یې تباه کړل عقاید خاص هم تباه شول عقاید خو ما تاسو ته وویل که نه چې یو کس په دې عقیده باندې لاړو یو څیز یې په دې عقیده راځوړل کړو چې په دې کې کمال شته نبي علیه السلام فرمایي من تعلق شیئا وکل الیه چې چا یو څیز په دې عقیده راځوړل کړو چې دا به ما د تکلیف نه بچو ساتي نو هغه د الله د ذمې نه ووتلو د دې څیز ذمهدارۍ ته حواله شو د الله د ذمې نه ووتلې د الله د پناه نه ووتلې دا نبي علیه السلام فرمایي من تعلق شیئا وکل الی نو په دې کې دویمه رای نشته چې دا ګندګي دا غلاظت دی ستاسو خبره حکومتي واکداران هم اوري داسې خلک هغوی له پکار دي چې دې باره کې څه قانون سازي وکړي په پاکستان کې څه نظر لري ایگزیکټلی زموږ چې کوم دا سایبر کرایم ډپارټمنټ دی دا خو او دا نور چې کوم نن سبا زموږ د کې پی پولیس متحرک شوي دي دا سوشل میډیا باندې چې کوم دا ټیک ټاکرز وغیره فحاشۍ د روکتام لپاره تاسو څنګه متحرک کردار ادا کوئ دا شانتي دا د 2 نمبر عملیاتو د روکتام دپاره د تعویضګیرو خلکو د کاروبار د خاتمې لپاره کردار د حکومت په فرست پرایورټي کې پکار دی مسلمان ملک دی ایگزیکټلی دا د دې چې کوم هغه زموږ د ملک حصول د کومې کلمې په بنیاد شوی لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله باندې ضرب راځي ایگزیکټلی نو دا حکومتي ذمہداري هم ده او زموږ انفرادي هر یو کس په خپل مدار کې ذمہدار دی لکه شاید به په خپل هغه کې صلاحیت مطابق کوشش کوي موږ د منبر او د محراب نه د اویرنس او د آگاهۍ کوشش کوو او د پی ټي وي د ای وی ټي نیوز د پلیټ فارم د چې کوم عوامي مهم چلیږي یقینا دا زموږ ذمہداري هم ده او ان شاء الله دې سره په معاشره کې اصلاحات راځي هم ګرانو کتونکو تاسو وکتل مفتي صاحب په دې باندې ډېرې علمي خبرې وکړلې ما ته په دې کې د علامه اقبال شاعر مشرق چې ورته ویلی شي د هغې یو شعر راځي چې بتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے چې مونږ د الله نه امیده شي الله نه امیده شي چې تکلیف در باندې راشي تاسو د شپې راپاسې تهجد له راپاسې او د 2 رکعاته نفل وکړئ سجده الله ته ولګوئ زه اکثر په ډېرو پروګرامونو کې ما ویلي دي ډاکټر مفتي سره مدني صاحب هم دا ویلي دي چې په کور کې د 2 پیران ناست دي تا ته د پیر ته څه حاجت دی د مور نه مور دی او پلار دی دا پیران دي د دوی نه دعا واخله دوی له د خپې ووینځه د دوی خدمت وکړه دوی له دوی راوړله دوی هسپتال ته بوځه دوی نه دعا واله دا ستا جنت دی نبي علیه السلام فرمایي چې وي دا هغه کس ته چې کوم خراب شي مخورز دي شي خراب دي شي نو صحابه تاسو کو درې ځله وی چې دا کم څوک یادوي هغه خلک چې مور پلار موجود وي جمدي وي او د جنتونو ګټي زمون خلک یې مور پلار ته دعا کوي د زړه نه به ته کې ته د زړه ټوکړې دغه وینه هغه څوک ته خو دا وینه پیدا کنه د زړه نه برتي او دعا کوي او ته چې لاړ شي لري یو د کس لاړ شي درنه پیسې اخلي هغه دعا چرته کوي کم عمل کی داغه پیسې اخلي او دا مور پلار پیسې نه اخلي نو مور پلار له توجه ورکړي خپل خپلوان اصل کار دا دی راځو بو شاهد بایلا داسې ښکار چې د عملیاتو چې کوم دا کار دی هڅه خو مونږ کوو دا ورته وارسېوا کېږي ستاسو په نظر کې غلطي چېرته ده اصل کې په دې باندې ډېرو عالمانو هم کار شروع کړی دی خو په دې کې زموږ ریاست ډېر کمزوری دی څنګه چې ډاکټر صاحب وایي سایبر کریم ایله پکار ده چې د دې مخنیوی وکړي ځکه دلته د دین
ټچ ورکوي جی بلا نقصانات دي یوازې د عملیاتو بلدکار یا پیسې یا شرک نو دی زمونږ په معاشره کې ډېرې غټې دشمنۍ هم پیدا کړې مونږ خلکو له ځکه دا زنانه خو ډېرې ساده وي دا چې کله مل ورشي نو دوی مختلف پابجي دوی حساب کوي جی په نوم دې څه دی او د زوی نوم دې څه دی د خاوند نوم دې څه دی د خپل حسابو کې جادو دی او بیا ورته دومره دی کالا جادو دی سحر دی بندش دی نو زنانه خو د دې نوم سره هغې کې وهم پرېوځي ښه مریضانې شي بیا د هغې نه باوجود ورپسې نښتي دا جادو په موږ چا کړی حتمن رشته دارو کې دوی شک کوي نو هغې ورته بیا وایي چې یاره بس دا خو کس موږ نه ښیو خو ډېرې مجبوره کې پیسې ته زیاتې والي خاندان کې د داسې شکل دی او داسې کس دی نو خاندان کې خو داسې یو نه نا غریب د ځانه خبر هم نه دشمني پیدا شي اوس هم نږدې زما یو 2 ورځې مخکې یو پروګرام راغلی په هغې کې په چا باندې الزام لګېدلی و چې تا زما په بچې جادو کړی دی غریب د ځانه خبر هم نو هغه 4مه درجه کې علم کو قاري خو هغه ورته یو مولا ورته ویلي نو ما ورته مولا بنو عملیاتو والا بویا وایي تعویذګر هغه راته وي چې دوی جادو ستا په لور کړی دی نو کوشش پکار داسې دی دې کې یوازې علما یا منګه نشو دې کې زیات تر ذمہواري د ریاست ته ځکه چې حکومت ته څوک قانون دی پاور دی اوس لکه که دلته وګورې نو سایبر کریم د هغې په پیور کې دی خلاف یې نه دی چېرې لکه دلته ته ناست یې دا په دیوالونو تا لیکلي هر کار ګارنټي سے محبوب آپ کے قدموں میں انعامی بانڈ دبئی کا ویزا بندش کاروبار میں برکت کاروبار کې برکت الله راولي چې تعویذ خیر قرآن وایي اوس دلته اولادو مخکې موږ یو چاپه والی وه هغې کې یو زنانه و هغه راته وی چې زما خاوند خو لیونی شوی شاید به خو دا خبره راز کې وساته او دې پیر ډېرې غټې علاج یې وکړو 2 کاله پس ماله خدای زوی راکړو خو پیر وایي چې دا زما په وجه شوی دی 36 لک روپۍ ترې واخیستلې او خاوند ته مې چې پیر څه وایي حقه کوي موږ په پیر پسې کوشش شروع کړو د پیر خپله ولونه وي زوی د سره ونه اوس د پیر ولونه وي زوی د سره ونه چې کله موږ راګیر کړو نو چې او زما په دې ګډو وډو لیکلي الله تعالی ورکړي بل هغه منترې به ویلې هغه منتر چې په قرآن حدیث کې دغه الفاظ نو داسې منتر چې هغه ډېرو غټو خلکو ته موږ هغې منتر په زندګۍ کې اورېدلی نو ما ته وي چې ورکوي نو مې ستا بیا ځان له ولې نشته اولاد ستا تشې لوڼې ځان له پکار دی اوس زامن دی نو بس غلی شو ما ته وي چې ځان له مې د الله نه نه دي غوښتي خلکو له یې غواړم نو مې اول ځان دی بیا وروسته جهان دی نو حقیقت دا دی چې زمونږ ریاست په دې باندې کار نه کوي که چېرې ریاست کار شروع کړو لکه څنګه نن سبا په دې په حاشیې باندې لګیا دي ټیک ټاکران نیسي دا سیدا یو عملیات والا اوچت کي چې ته راشه که نه په ګارنټۍ باندې ځان د دې جیل نه وباسه موږ به یې ومنو معاشره به یې ومني د دې حوالات نه پې ځان کور ته بوځه که نه په دې پیریانو نو دا خلک صرف د پیري په نوم باندې بل یو وهم در واچي د جادو الن کې ټیک تا ما په دې کې اوس پورې روغ سړی ونه اکثر ډېر خلک ما ته کالو کې چې یاره شهید صاحب کور کې مې مریض دی او داسې ما سره یو روغ سړی نو زه سوچ کوم زه هم یاره ما ته خو د ځان نه بل روغ نه ښکاري خو مې زه پیر نه یم نو کوشش زمونږ ریاست ته پکار دی چې د دې مخنیوی وکړي ټیک ډېره مننه راځي به اوس مفتي اسرار مدني صاحب له څنګه چې دوی ووې د علما کردار ستاسو ته نه لګي چې علما له پکار دي او کوي چې په توحید له ډېر زیات زور ورکړي چې د مخلوق نه مطلب دا خلک کټ شي او د خالق سره کنیکشن جوړ کړي نو علما له په خطبو کې دا مضامین کو شامل کړي نو سم نظر دی دا بدلون به راشي ایگزیکټلی ما تاسو ته دا وویل چې دا د معاشرې د اصلاح چې کم کار دی دا مشترکه کار دی په دې کې حکومتي سرپرستی او د حکومتي چې کم زور دی هغه خو په ترجیحي بنیادونو باندې ریکوایرډ دی پکار دی او دا چې کم عوام د منبر او د محراب خبره څومره په توجه سره اوري د منبر او د محراب استعمال د دې سیز د کاونټر کولو لپاره د دې سیز د برای د ثابتولو لپاره دا په ترجیحي بنیادونو پکار عوام یقینا ځکه چې د دې سره صرف دا نه چې خلق متاثره کیږي معاشره متاثره کیږي د دې سره د الله تبارک وتعالی متعلق او د اسلام متعلق بدګماني وجود ته راځي دا عقیده توحید د پاره یو هغه دی مسله ده یو امتحان دی خلق د عقیده توحید متعلق د بدګمانۍ ښکار شوله یعنی چې الله تبارک وتعالی دا طاقت بل چاته هم ورکړی دی خدا نه خواسته حالانکه داسې نه ده
دا شان دی بالکل نه ما تاسو ته وویل چې قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي که نه وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو چې الله تبارک څوک په تکلیف کې اخته کی نو هغه الله اخوا کوي بل څوک یې نشي اخوا کولی او د دې لپاره چې کوم طریقه کار شریعت ښودلی دی هغه طریقه کار علما کرامو ته پکار دي چې هغه بیان کی شریعت ګوره موږ ته دا ویلي دي چې کله په تا باندې څه تکلیف راشي نو ته صبر کوه او ته مونځ کوه بالکل صبر سهارا اخله تر مونځ سهارا اخله او بیا موږ ته شریعت دا ویلي رسول مهربان صلی الله علیه وسلم ګوره چې هغه وایي چې ته د تکلیف د خاتمې لپاره د صدقې سهارا واخله صدقه ورکوه صدقه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تعلیماتو کې دا څیز شته دی نه او چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل معمول کې کم اوراد او وظایف موږ ته ښودلي معوذتین دا د قرآن اخرني 2 سورتونه بس دا چې څومره یو طرف ته غټ دمګری دی یو غټ تعویضګر دی او یو طرف ته دا 2 سورتونه دي د دې قوت موازنه ممکن نه دا د الله تبارک وتعالی د طرف ورکړې شوی وظیفه ده یا چې کم د سورې بقرې کم تلاوت دی اخرني 10 آیتونه دا تعلیمات زموږ سره د قرآن شته دی خو زموږ اعتقاد په بل کس باندې جوړ شوی وي دا عقیده دا شانتي عقیده ده چې دا کفریه عقیده وي دا شرکیه عقیده وي د دې کاونټر کول یا د دې خرابي بیانول د منبر او محراب نه دا ترجیحي بنیادونو باندې پکار ده بله دلته کې یو بله خرابي دا ده چې په دې کې زمونږ مذهبي طبقې ته کردار ادا کول پکار دي زمونږ د دې مدرسو نه چې کوم داسې بګوړه طالب علمان وي په سبقونو کې تکړه نه وي په 2 درېمه درجه کې وتښتي که نه هغه د سبق د پاتې کېدو لپاره هم قابل نه وي محنت مشقت هم نشي کولی نو دا ډېر سافټ انکم سورس دی ډېر په اسانۍ سره په دې کې بغیر د مشقت آمدن ذریعه ده نو پکار چې علما کرام په خپلو شاګردانو باندې نیوکه وکړي چې ګوره دا څیز کې ګوره زه به ستا علاقې ته درشم زه به ستا او د مدرسې نمونه یادېږي زما دې نه فراغت شوی زما دې او دا د دوی د تصویرانو په ذریعه سره د علما کرامو سره مجلسونه وکړي کینی تصویران وباسي او هغې بیا په خپلو د څیزونو کې لګولي وي چې زما دې پیر سره نسبت دی زما دې شیخ الحدیث سره تعلق دی نو خلکو بیا دا نسبتونه هم ګوري که نه پکار چې خلک د دې نه د براعت اظهار وکړي چې ګوره دا کس زما نوم کیش کوي زما دې سره هیڅ تعلق نشته دی دا په ترجیحي بنیادونو کې دا کارونه پکار دي نو بیا به عوام دومره بې شعوره دیم نه خو د څه مداریتوب د وجې نه په دوکه کې راځي که نه نو دا مداریتوب مذهبي طبقې ته بیانول پکار چې دا مداریتوب دی په دې کې طاقت نشته دی قوت نشته دی قوت پیدا کوونکی ذات د الله دی بالکل بېشک هغه الله ډېره مننه شاید الله تاسو موږ ته ووایي چې د علما ستاسو په نظر کې څه ذمواري جوړېږي تاسو وکتل او ستاسو ستاینه کوي تاسو سره رابطه کوي دې باره کې تاسو څه تجربه لرئ کوم چې حق پرسته علما دي بالکل کوي هغوی له پکار دی علما ولا لکه ګوره بعض اوقات به تاسو اورېدلي زیات تر پیران خلکو له تعویضونه روباسي جی وی چېر د قرآن په آیات مې دله پتا جادو شوی تعویض روباسي د لاس صفایي ځای ته ودرې هغه ځای پې راوکني هلته تعویض روباسي پای کې بیا مختلف ما وختې مې وي چې خلکو له دشمنۍ هم ګوري تعویضونه هم روباسي اوس داسې علم الله چاله نه دی ورکړی چې په یو سړی تعویض روباسي ما ډېر داسې ګیر کړي دي پروګرامونه زما ګرځي چې موږ یو پیر له لاړو هغه موږ ته ثبوت چوتولو نو ماته د کور دروازه دی څنګه د مای شین رنګ دی وایي کینه چې کور ته لاړه نو مالې تعویضونه راویستو مې داسې دي وایي جادو بس ختم مې کو پیسو دپاره ما ورته مې ښه بس ما راټینګ کو نو بیا خو هغه ته پته ولګی چې دی دی چې لاس مې پې واچو ما ورته مې تا ته ما د کور د دروازې وي چې د کور د ور گیټ مې شین دی نو مې د موټر مې ولاړ دی سپین رنګ کې د بیگ پې پروت دی هغه پې راوړه وایي نه جي دا خو نه راوړي مې څه کې وایي تعویضونه وایي صرف تعویضونه هغه تعویض مې جب ته ور واچو مې دا پې د خپل لاس ته راوړه وایي نه جي داسې هم نه راوړي او مې کور کې دې کرلي دي خلکو لې راوړي نو په دې کې دویمه خبره زه اکثر د عوامو ته دا هم وایم لکه زه چې کله هم ورځم نو زه د دې خلکو سره گیم کوم زه ثابتوم لکه ما ته خلک روغ پیمانه دي زه د مړو نومونه ورکم هغه د مړي په نوم دی ما ته وایي چې جادو دی ما ورته بل کس بالکل ښه بیا کوم سړی چې د کمیس نه حساب کتاب کوي زه ورپسې د مړي کمیس یوسم بیا هم وایي په تا جادو دی بل دا تار پوزې نه واله خپو پورې دي دا پرېکټس یې کوي په دې انسانانو باندې بس تا ته چې هغه جادو ونه وایي نه به کوي څه اخو ناست ټک دیته دی چې تا نه وانه وکړي ما نه وکړي ما مخکې ورځو کې یو اټک نه موږ سره رابطه وشو چې زموږ مور په حق ورسېدلو دې کې لاس د تعویضګرو ما هغه څنګه ویره چې زموږ د مور کینسر موږ ته علم نو 4 کال نه دی تعویضګري علاج کولو او دقه به وي چې مشرین ګور پې کوډي کړي دي او کشرین ګور پې کوډي کړي وایي موږ د مشر او د کشر علاج کولو په تعویضونو کې چې سخته شو هسپتال ته مې وړه نو د هغې کینسر لاست سټیج
نو ما ورته چې به دا خو ډېره ښکلې خبره ته ښکاره ثبوت چې ورځو پوه نه چې موږ ته دښمنۍ جوړېږي نو ما زه به یې په څه کې رانیسم څوک مړه شوي دي نو زمونږ دلته بیماري جسماني وي پټې مسلې وي او دلته تعویزګر ما ته په جادو کې اړې راړې چې په تا جادو دی په تا پیری دی لکه زه بعض اوقات سوچ کوم یاره د انګریزانو باندې جادو نه کېږي په دې باندې پیری نه راځي بار ملکونو کې نه راځي لکه اوس خانه کعبه کې زه ویډیوز ګورم تعویز قدرې نه پرېږدي هغوی نه پرېږدي خو په دغه سعودیانو باندې نه راځي پیری پې نه راځي بیا چې دلته پیر ته کله دا خبرو کې پیر وایي نه که نه کې حسد نشته موږ پښتنو کې حسد دی ښه نو د حسد سره د پیري سومه شوه لکه اوس د حسد سره د پیري سومه ده نو دا په دغه نومونو باندې زموږ د عوامو ناپوهي د بل علماء کرامو له پکار دي چې یاره داسې علم الله چاله نه دی عوامو ته پوهه ورکړي چې تعویز روزي په دې علم باندې او نه علم غیب الله چاله ورکړی چې په ما سې دي په ډاکټر صاحب سې دي په تا سې دي لکه اوس روحاني بیماري ده زه الله کلام دی دم دی کو پې قدم دی کو پې لکه اوس تعویز غاړې ته اچول نو په تعویز ما یقین نه راځي که ستا پې کاروبار روان شي یا پې دله څوک ښځه درکړي لکه دا د تعویزونو کار خو نه دی اوس چې الله یو کار بند کو هغه نه تعویز کولی شي چې الله یو کار بند کو اوس الله مال اولاد نه راکوي والله که تعویز باندې وشي قرآن دا ویلي دی بالکل اوس چې الله یې راکوي ته په ما جادو کو ته یې بند که ځکه چې د الله امر پې نشته ته به یې څه بند کړي نو په دې کې پکار دی زموږ دغه خاص کر لکه زه بعض اوقات ګیلم ته کوم لکه اکثر زموږ په دې کلو کې زه ګورم په سیاست له دوی غټ ټچ ورکوي علماء کرام په سیاست ډېر باز کوي زه اکثر وم وایم چې یاره د جمعې په ورځ خیر په دویمه جمعه لږ رهنمایي اچوئ چې یاره تعویزګر له تلل قرآن څه وایي حدیث ورته وایي قرآن ورته وایي یا تعویزګر څه کولی شي نشي کولی یا داسې علم شته چې تعویز پرې روزي یا داسې علم الله چاله ورکړی چې هغه ته پته ولګي چې دې سړي دا کار پتا کړی یا پتا جادو دی نو دوی خو ټیک دا د ابجدو حساب کوي په ابجدو ما تا نه پیسې وایي دلته په کمیز پلیشتو کوي لاس پلیشتو کوي نو دلته زمونږ عوام هم بس د هغې عقیده هم په دې جوړي چې یاره ته ډاکټر صاحب له به ځم دی به تعویز کوي زه به سیټ کېږم نو به ده چې تعویز وکړو د هغه وهم برابر شو د هغې سره دی سیټ شو موږ په اریچن کې یو پیر باندې چاپه ووالله هغه پیر دنیا ته څه ثابتول چې بهی یو ټیم غوړي 15 وطني چرګان دا د پیریانو خوراک دی دوی قسم نعوذ بالله داسې الفاظ به ترې واورو چې عقل به دې کار پرېږدي موږ چې ښه پیری اوس په چرګانو څه کې هم پیر ته څه پته راوته نه پوره چې کله موږ پیر ګیر کړو نو پیر صاحب 4 میاشتې هم لګولې کال هم لګولې اوس هلته د تبلیغ نه دا استفاده چوتوله خلکو ته ځان تبلیغي شو کوو چې یاره زه خو تبلیغي او ماشاءالله دا شو تابع کو اتی دی خب دا پردي وطني چرګانې غوړلي د مخ نه چې دا وینه بار راوتله چې کله هم ګیر کړو نو د سره خبرې نه کولې وی بس کیمره بنده که ما د الله نه یریږي د کیمرې نه څومره یریږي اصل خبره ده بیا ما ورته په دې چرګانو وینه ما خو نه دي غوښتي ریکارډینګ مې ورته واورو چې بای دا څوک دي زه بغیر ثبوته په چام نه ورځم ما سره توبه ویستله اوس هم کوي زه څو ورځې پس تللی وم په یو لاره په یو پمپ کې مې تیل اچول نو سړی راکوش و اته وی دا ټینکۍ ورته ډکه کړه پیسې ورکړې تیلو ما ته څوک یې رور ما ته شهید خانه تا خو زه ډېرې غټې بربادۍ نه بچ کړی ما هغه څنګه وي دی کوم پیر له چې ته تللی وې ما دویم واده کوو او سړی زما سره چوکیدار و د هغه لور و ما یې نه راکوله دا خبره ځکه کوم چې د عوامو ته د توکي پته ولګي وی هغه جینۍ ماله نه راکوله موږ په ډېرو پیرانو وګرځېدلو خو دې پیر له لاړو ده راسره په 10 لک روپۍ خبره ډن کړه اوس 3 ورځې پس په موږ دې پیر له پیسې ورکو 10 لک روپۍ ماښام یې ستا ویډیو راله منظر عام ته خلکو راولېږله چې شاید صاحب خو د لا پیر ډي ته کړی دی و چې پروګرام مې وکتو ما چې پیر خو د په مخ کې کړوچ نه کوي او پر څه منکر دی یاره مړه وي بس د هغه شپه شوله سهاره پورې مې ستا پروګرامونه کتل تعویز نه مې توبهګار شوم چې دا پیر خو دروغجن وختو په 9 ورځ خلک په خپله راله چې یاره لور تاله درکو ما توبه ویستله که چېرې دې پیر له ما پیسې ورکړی وې نو ما به وي چې دا کار دې پیر وکړو خو دلته الله تعالی ستا په ذریعه زه بچ کړم زما کار خدای وکړو او ما که خلک خپله رالل چې موږ دا لور درکو نو که چېرې دا نه وشوې د پیر توکه دې لګېدلې وه هلته په یقین پخېدلو نو زموږ د خلکو عقیدې ډېرې زیاتې کمزورې دي او علما کرامو له پکار دي چې په عقیدو محنت وکړي څنګه چې شاهد الله وي زموږ د خلکو عقیدې ډېرې کمزورې دي قرآن ته چې کله موږ وګورو کو سیدنا یعقوب علیه السلام د مرګي په وخت کې نصیحت کوي د توحید درس ورکوي خو زه دا غواړم چې سیدنا لقمان حکیم رحمت الله علیه چې کوم درس ړومبنې ورکړی دی خپل بچي ته را ناستي ورسره نو څه خبرې ورسره کوي قرآن څه وایي
یقینا ډېره مهمه پوښتنه ستاسو. حضرت لقمان علیه السلام چې کله خپل بچی ته نصیحت کوي، نصیحتونه یې ورته ښه ډېر کړي دي، خو په هغې کې چې کوم ابتدایي نصیحت کوي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه کې دا تسلسل کې لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، چې بچی شرک مه کوه، دا شرک لوی او غټ ظلم دی. ابن عاشور رحمه الله وایي چې دې ته ظلم عظیم ولې ویل شوی دی شرک ته؟ وایي ظلم عظیم ورته د دې وجې نه ویل شوی دی چې یو کس د الله په حق باندې ډاکه اچولی شي، هغه بیا د مخلوق حق هغې ته هېڅ هم نه ښکاري. چې یو کس وګوره یو تعویزګر دی، عملیاتو کارکوونکی کس دی او هغه د شیطان په قوت سره دا کار کوي، نو هغه مشرک دی. نو چې هغه د الله نه نه یریږي نو ستا په حق کې به د بل چا نه ولې ویریږي؟ یا د خپلو مفادو دپاره لګیا دی، لوبې کوي، ستا سره لوبې کوي. او بلکې امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته دا د شرک نه بچ کېدو نصیحت په ترجیحي بنیادونو کې ځکه وکړو چې شیطان کوشش کوي چې د انسان په زړه کې زه دا د برایي دروازه د شرک په ذریعې کلاو کمه. وایي دا ابتدایي دروازه وي چې دا کلاو شوله نو دې زړه ته هره برایي په اسانۍ سره راځي. نو انبیا کرامو په دې خبره باندې کوشش و چې دا د شرک دروازه، دا د شرک برایي د مسلمان په زړه کې دا دروازه کلاو نشي. که چېرته کې دا کلاو شوله نو دا غټو خرابیانو سره مخامخ کېږي. دا موضوع چې پلار لا پلرین نصیحت څه پکار چې دا ماشوم کوم طرف ته لاړ د دې نه دا خبره بالکل څرګندېږي چې پلار به په خپل ماتحت افرادو باندې نظر ساتي، د هغې په عقیده باندې به کوشش کوي، د هغې عقیده به خرابېدو له نه پرېږدي. د کور نگران ته پکار چې زنانو ته وایي چې تاسو دې خوا ځئ، نو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه دا خبره شوې ده چې ته صلات حاجت وکړه، الله به دې حاجت پوره کړي که نه. ته نفل ولې نه کې؟ الله تبارک وتعالی وایي چې ته زما نه مدد طلب کا، فإني قریب، زه جوخم او ته زما نه مدد طلب کا بالصلاة یا بالصبر والصلاة، د مونځ په ذریعې سره، د صبر په ذریعې سره، چې الله درته کومه نسخه د مشکلاتو د خاتمې لپاره درکوي هغه د نظر انداز کې او په مخلوق پسې ځې چې کوم مخلوق خالق الله دی. نو د الله چې کومه نسخه ده دا د مشرانو ته پکار دی چې په دې خبره باندې په فوکسډ ډسکشن د خپل اولاد سره وکړي، د خپلو زنانو سره وکړي، د کور د افرادو سره وکړي چې الله طرف ته متوجه شي. او دا د شاهد به د خبره زه ډېر زیات سټرونګلی اګري کومه چې د عملیاتو په کار کې توکې ډېر غټ کردار دی. هغه ګوره د توکې په انتظار باندې دوی بار بار هغوی راغواړي چې ته هفته پس راشه، 2 هفتې پس راشه، ډیل ورکوي. ټال مټول د دې وجې نه کوي چې راشه په شپږ 7 ځلو کې به دا توکه لږ سمون وخوري. نو چې سمون یې وخوړو عقیده په دې باندې پخه شوه، بیا نورو خلکو ته خبر وکړي نو بس هغه شي. او په دې فیلډ کې په حیثیت عالم دین زه دا خبره هم دا یو نصیحت کومه اوریدونکو ته چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته یو ارشاد مبارک ویلی دی، کفا للمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو کس دروغجن کېدو لپاره دا خبره کافي ده چې هر اورېدلې خبره دا مخکې بیانوي. د عملیاتو په فیلډ کې ټول خبرې د پروپیګنډې په بنیاد باندې مشهورېږي چې زما دا کار وشو، زما دا کار وشو، زما دا کار وشو. نو د یو کس دروغ، یعنی زه یو زنانه ته دا میسیج ورکوم که ستا د خبرې نه بله زنانه متاثره شوله او هغه هغې پیر ته لاړله نو دا ګناه ستا په عملنامه کې دا درج شوله. زنانو ته په دې لحاظ سره ډېر فکر پکار دی چې ته سره د بل دمګري او تعویزګر ذکر زنانو مخکې کومه، که ستا د وجې نه نور زنانه کنوینس شوې، متاثره شوې، هغه لاړلې، د قیامت ورځ باندې وایي څه خلک دا شانې حیران شي چې الله ته به وایي چې دا ګناه ما کړې نه ده، دا زما په عملنامه کې څه کوي؟ نو د څه ګناهونو لپاره به ته وجه جوړه شوې وې چې ته کومې ګناه لپاره وجه جوړه شوې هغه ستا په عملنامه کې درج شوې ده، نو هغه وجه د ګناه لپاره نه دی جوړېدل پکار. موږ مسلمانانو ته پکار دی چې موږ د عقیدې توحید هغه احساس وساتو، د هغې د اهمیت نه ځان خبر کړو. شاهد لالا خیبر نیوز دی، دین فطرت دی، څه پیغام به ورکول غواړئ دغه خلکو ته؟ په زړه مسي دي، څه نظر لرئ؟ زه به دغه ټولو کتونکو ته ووایم چېرې که تاسو په یو پیر مطمئن شي، بعض اوقات ځینې سوشل میډیا خلک دي هغه د دغې خلکو پروموشن کوي په یو طریقه باندې ګیم وکړي، تاسو ته شو کړي چې د کار په ګرنټۍ کې. نو زه وایم دغه خلکو لا د مطمئنېدو نه مخکې یو کار کوئ، که دې حساب کوي د مړو نومونه ورکړي، تاسو ته پته ولګي چې دروغ 100% دروغ. تاسو په خاندان کې به څوک مړي، تاسو په چم ګاونډ کې به هغه نومونه راوالې، هغه دغه سړي ته ورکړي چې یاره دا نومونه دي او کار مې نشته او بیمار یم او طبیعت مې خراب دی او کار مې سمې نه خوري. نو تاسو ته پته ولګي یا به درته ډایرکټ وایي چې په تا جادو دی، سحر دی او دومره ورته پیسې وپې راځي خرچه. نو تا ته پته ولګېده چې باچا سړی غل دی. بیا د هغې نه پس که دی تا ته وایي کمیس راوړه،
نو د یو مړي کمیس ورپسې اوسه خاندان کې به چمګاون کې به د هغې نه هم تا ته ثابته شي. نن سبا ډېر خلک په تعویز معلومات کوي په تصویر باندې تا ته وایي تصویر راولېږه د مړي تصویر ما یو له لېږلی و د مړي تصویر نو هغې کې ما ته وایي چې جادو دی نو ما ورته دی خو مړ دی الله دې کور وران که دا خو مړ شوی دی نو ما ته وایي وایي څه پته لري که دی په دې جادو مړي مې دی په اکسیډنټ مړو د ګنو ټرالۍ والي بیا چې د هغې کوم مشر نو کراچۍ کې هلته په کار و هغه چې د الله وحدانیت بیان کړو نو هغه هلته کېناست یو ګنټه تقریر یې په شاهد خان شاهد وکړو بیا به د مریدانو ما ته رالیږلي جواب وله ورکړه ما زه د الله د رضا دپاره کار کوم زه جوابونه چاله نه ورکوم خو زه ټولو کتونکو ته دا ویم چې د دې خلکو نه ډډه وکړئ دې کې حقیقت څه نشته دا ټول پراټ د دې چند پیسو دپاره زمونږ او ستاسو عقیدو ته هم نقصان زمونږ او ستاسو تورسرو عزتونو ته هم نقصان پیسو ته هم نقصان هر طرف ته نقصان نقصان د هېڅ پیدا پکې نشته د دې نه ډډه وکړئ ٹھیک دې باره کې تاسو څه نظر مفتي صاحب یو توحید کانفرنس نه لري په کار مختصر یو منټ کې تاسو دا زه دا وایم چې زموږ په معاشره کې خو هغه د اسلام سره د هغه والهانه محبت څرګندولو لپاره په مختلفو نمونو مونږ کنفرنسز کوو په تسلسل سره کوو بعض اوقات د هغې ضرورت هم نه وي خو مونږ یې کوو هغه ګیدرینګ د هغه لپاره په توحید باندې کانفرنسز پکار دي په دې باندې په اهم ځایونو کې توحید په نوم باندې توحید په فلسفه باندې د توحید په میسج باندې کانفرنس پکار دی چې خلک باشعور شي توحید فی ذات څه ته وایي حقوق تصرف بالکل بالکل دا ډېر د دې وخت اهمیت دی د دې وخت دا جهاد دی چې توحید متعلق مونږ آګاهي مهم وچلو ټیک ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېده مونږ مننه کوو د شاهد الله تاسو الله بار بار راوله الله ستاسو په کار کې نور هم برکت واچي مفتي صاحب تاسو هم یو جهان مننه ګرانو کتونکو تاسو وکتل زموږ د میلمنو د دې خبرو خلاصه دا ده چې په الله باندې باور داسې کلک کې پیخي بالکل څنګه چې قرآن دا وایي که ذلک الکتاب لا ریب فیه په دې لا ریب فیه کلام کې ویلي چې په یو الله باندې تاسو اعتقاد وساتئ په آخره کې به زه ده ووایم هغه یو شاعر دا وایي چې دا باد د زمانې چې مونږ چیړي هسې نه ده دا باد د زمانې چې مونږ چیړي هسې نه ده دا ګوري چې په مړو ایرو کې سره بصیري شته راځئ چې هغه سره بصیري شو راځئ چې په دې تیارو کې مشال بالکل لاټین راولو شمع راولو لایټ ورکو ځکه چې تیاري دي هر طرف ته او قرآن دا ویلي دي لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا قرآن دې لپاره راغلی دی چې خلک د کفر او د شرک تیارونه وځي او د الله د وحدانیت طرف ته راشي د امن طرف ته راشي د خوشحالۍ طرف ته راشي نو راځئ چې دا ځان دغه سره بصیري کړو چې دا تیارې دا چې کوم دی په رڼا کې مونږه بدلي کړو بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین